کریم صلی الله علیه وسلم مرګري تیار کړه. تیاری سے به په مدینه منوره پرېښود، وی ته به زما په ځای دلته کې خلیفه او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو ړوند دی، وی ته پاتې شه، ته به زما په ځای مونځ کې په جومات کې. او بعضې صحابه څه کارونو ته وسپارل او نبی علیه السلام مبارک روان شو. چې کوم منافقانو د مدینې شریفې هغې پراپیګنډې کولې، خلکو ته به یې مزه ګرمي ده، لا تنفرو فی الحر، ګرمي ده ګورې مړه به شی مزه. الله وایي قل نار جهنم اشد حرا، جهنم اور د دې ګرمۍ نه زیات ګرم دی. دا ګرمي دې برداشت کړه، د دې ګرمۍ په برکت الله به د جهنم د اور نه د حفاظت نصیب کړي. خیر نبی علیہ السلام مبارک روان شو او صحابه ورسره په جوش در جوش روان شو. څاروي کم دي د تلو، نو جناب دغه دی دا څه ورته وایي، یو روایت کې راځي چې حضرت عثمان د دریمې عیسې د لښکر د سورلی انتظام کړی دی. ګورې یو روایت کې داسې هم راځي دریم عیسه لښکر، لکه د صحابو تعداد څومره و؟ 10,000. کافر 40,000 را روان دي، صحابه 10,000 وتل. نو چې د 10,000 کې د دریم عیسې لښکر څونه جوړېږي؟ 10,000 جوړېږي. د 10,000 کسانو د سورلی انتظام یې وکړ. بهر کیفه څاروي کم دي، بیا هم کسان زیات دي، نو نمبر په نمبر یې کسان تقسیم کړل. یو به لاندې رواني، دوه به سواري، چې سموده هغه تیر شي دی به بره سور شي، بل به کوز شي. په دې طریقه باندې صحابه کرام د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې د مدینې منورې نه ووتل. د زبرګي 5مه ورځ وه او د 9 ورځ وه، د 9 او 9 هجري وه. حضرت ابوذر رضی الله عنه فرمایي، دا د اکابرو صحابانو یو صحابي دی، وی ما سره یو اوښ ټپو، وی ما هغې ته ګیا شروع کړه چې دا سرب شي، ځکه ډېر لوی مزل دی د رومه پورې، نو زه به دا اوښ به مې سرب شي، نو زه به پې جنګ وکړم. وی ګیا مې ورکوله. وی دې کې چې خبر شومه چې نبی علیه السلام خو اوت روان شو، وی ما وی چې ورېږه یو 2 ورځې پس به ورپسې وځم، ځکه زما دا اوښ دی چې دله ګیا ورکړم او سرب یې کړم. وی هغې له مې ګیا ورکړه، وی خوند مې ونه کړه، اوښ مې خوند ونه کړ، سرب نه شو. لکه مې سوچ کاوه چې اوس به څه کېږي. نبی علیه السلام خو رانه لاړ او صحابه هم لاړل او زما هغه اوښ د تلو قابل هم نه دی. نو وی جامې مې راواغېشتې، څادر مې راواغېشته او سامان جنګ مې راواغېشته، غاړه کې مې واچو، پیاده ورپسې روان شو. پیاده د مدینې منورې نه نبی علیه السلام پسې مې ځان ورسو. چې ورسېد نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو. وی ای ابوذره، پیاده سفر دی وکړ، یوازې سفر دی وکړ، یوازې به د دې دنیا نه آخرت ته ځې او یوازې به آخرت کې د الله دربار کې حاضرېږي. د پیشنګویي ورکړه. واقعي همغسې وشوه. دې د ربزې په مقام کې حضرت ابوذر رضی الله عنه، ربزه یو ځای دی، یا ربزه، هلته دې غریب وفات شو. څوک شته نه چې دفن یې کړي، ځکه نبي علیه السلام مبارک پیشنګویي وه، یوازې به د دې دنیا نه سفر کوي، څوک شته نه چې دفن یې کړي. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه او بل روایت کې او بل صحابي دی اپې راغی، هغه ول د کفن انتظام وکړ او بیا دفن کړ. نو نبی علیه السلام وفرمل یوازې به ځې او یوازې به د الله دربار کې پاسې، الله ته به مخامخ کېږي د قیامت پر ورځ باندې. چې په لاره باندې روان دي منافقین پاتې شو، هغې خو لا نه لرل. بعضې معذورین کم ړوند دی، کم ګوډ دی، کم شل دی، هغه هم پاتې شو، لا نه لرل، د تلو قابل نو. او بعضې داسې مسلمانان چې هغې سره د تلو سامان نو، او نبی علیه السلام سره سنوچې ولی ورکړی وې، سامان جنګ نشته، اس اوښه څه نشته، نو هغې ته یې وې تاسو مه ځئ را سره. قرآن حکیم کې الله فرمایي هغه خلک ترى اعینهم ستولوا واعینهم تفید من الدمع، یاد مې هېر شو، چې نبی علیه السلام ته روان شو، دوی غریبانان په جړا شو. د الله رسول ته ځې مونږ یوازې پاتې کېږو، مونږ سره څه شته دی نه چې پې جنګ له لاړ شو. خیر نبی علیه السلام مبارک تسلي وله ورکړه. نو مدینه منوره کې څوک پاتې و؟ منافقان، بیماران، معذوره، یا هغه خلک چې هغوی سره سامان جنګ نو څه نو، او یا دا څو کسان چې پیغمبر علیه السلام څه مقصد دپاره پرېښودل، څه ډیوټي یې ورته حواله کړه، دا پاتې شو. یو 3 کسه مخلص صحابه هم پکې پاتې شو. یو کس حضرت هلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، یو حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ، او یو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ. دا 3 مخلصان کلک مسلمانان هم پاتې شو.
نبی علیہ السلام مبارک چې په لاره ځي د سمودیانو په کلي باندې ورغی. دا هغه کلی دی چې الله تعالی په دې کې یو زمانه کې کافر مردار کړي. مضبوط وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، دا ډېر مضبوط او پهلوانان خلک وو. د صالح علیه السلام اوښې مړه کړله او بیا په الله عذاب راوست چې په دې لاره تلل. نبي علیه السلام اعلان یې وکړو، وی د سمودیانو په کلي تېرېږو. دا هغه کلی دی چې الله پې عذاب نازل کړی دی، دلته به زر ځئ، دمه به نه کوئ، د دې ځای د اوبه به نه استعمالوئ، او چې په لاره تېرېږئ سرونه به ښکته کړئ او جاړئ به. هسې نه د الله تعالی هغه قهر او غضب چې په دې قوم نازل دی هغه په موږ نازل نه شي. بعضې صحابو ډېر ګڼو نو چا دا اواز نه اورېدلی، نو هغوی هلته کې ځان له وړه غږلي او د هغې علاقې اوبه استعمال کړې وې. نبي علیه السلام چې ته چې پته ولګېده وی د وړه څاروو ته واچوئ، په خپله یې مه خورئ. او بیا د هغې کلي نه بار یو بل کوي دی، صالح علیه السلام اوښې به چې اوبه څکلې، وی دې کوي باندې اوبه وڅکئ، د دې نه ځان له اوړه واغږئ، د دې نه څاروو له اوبه ورکئ، په دې اودسونه وکئ. د مارونو دې نه زموږ علما ښکاره دا خبره معلوموي چې کم قوم الله برباد کړي هلاک کړي هلته اوسېدل نه دي پکار، هلته تماشو له تلل نه دي پکار، د هغه علاقې اوبه څکل نه دي پکار. ولې؟ ځکه اوس هم د الله تعالی د قهر او د غضب اثر په هغې علاقه باندې پروت دی. او نن زمونږ خلک څه کوي؟ وایي دا کنډرات دي او تماشې له ځو، سیل له ځو. دا د پخوانو قومونو هغه بوتان دي، تماشه کو. او دا هغه علاقه ده چې پکې خلک هلاک شوی دی، دې سیر و تفریح کو، دا ډېره لویه ګناه ده. لکه موږ په قهر د خدای خته یو که کم قوم چې الله هلاک کړي موږ هغې له حفاظت کوو، د دې حفاظت پکار دی. نن هم په اخبار کې تاسو ما یو تصویر وکتو چې در پاکستان نه بوتان چا امریکې ته تختولي پټ کړي یو، هغه واپس پاکستان راوړل او صاحب ډېره خوشحالي پې کوله چې په سوونو بوتان وه، موږ خپل بوتان پیدا کړل، واپس هم کړل. او تصویر هم د خدای د قهر نه نه یېرېږئ ظالمانو، د بوتانو په راتلو باندې خوشحالي کوئ، بوتانو له عجیبګرې جوړوئ. دا زوړ تهذیب دی، دا زوړ تهذیب الله تباه کړی دی. چې الله یو قوم تباه که، الله پې قهر نازل که، نو قوم ته د عبرت په نمونه وښایه چې ای قوم عبرت ته والی. دا نه چې د سیر و تفریح په غرض یې قوم ته ښایې، هغوی له حفاظت ورکوئ او ځای او د هغوی سیلونه کوئ او هلته کې دمې کوئ. دا ټول د شریعت نه مخالف خبرې دي. د مینا سره خوا کې یو ځای دی چې کوم ځای کې راتیانو لښکر هلاک شوی، اوس هم دا حکم دی چې حاجیان دغه علاقې له راورسي نو دغه ځای به دمه نه کوي، نه هلته یو خیمه ني، هغې نه اخوا هم خیمې ښخي، د حاجیانو دې خوا هم خیمې ښخي، دغسې کلو میدان پروت دي. بهر کیفه چې څه منځې لاړل صحابه کرامو نبي علیه السلام ته فریاد وکړ، د الله رسول اوبه نشته، تږي وو، ځکه 10,000 لښکر دي، څاروي دي، اسونه دي، اوښان دي ورسره. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې ته لږې اوبه وګورئ. چې ویې کتل یو رکوټې غوندې چینه وه، لږې لږې اوبه ترې بهېدې، څه د یو کس د سکو کار یې نه کو. نبي علیه السلام مبارک هغه چینې کې نه لږې اوبه راواغېښتې، لاړې مبارکې پکې تو کړلې، دم یې کړې او په هغه چینه کې واپس ورغورځولې او وی لږ صبر ورته وکړې. صحابي فرمایي وی لږ صبر هم ورته وکړو، وی داسې اوبه ترې روانې شو لکه د نیر په شان دی. او وی فرمایل چې ای معاذه، حضرت معاذ رضی الله عنه صحابي هلته موجود و، وی دا اوبه جاري شوې او یو زمانه به پتا راشي ته به ووینې چې د دې چینې د برکته به د دې نه ګیر چاپېره چې څومره علاقه ده به خشته سرسبز شاداب او باغونه اعلی اعلی چمنونه به ښکارېږي. واقعي تر ننه پورې هغه چینه د یو لوی نهر په شکل کې بهېږي، څومره زمانه پې تېره شول. تپوس یې وکړه په لاره، د نږدې ملګرو تپوس به یې کو، وی کعب څه شو؟ کعب نشته. دا کم صحابي چې پاتې شوی دی. یو صحابي ورته فرمایي وی صاحب مالدار دی که نه، پیسې ورسره شوي دي، اوس په جهادونو څه کوي؟ بل صحابي وی نه څه وجه به نیک سړی دی، خو څه وجه به چې پاتې شوی دی. خو نبي علیه السلام مبارکه ډو غږ هم ونه کړه، هېڅ یې ونه وی. تبوک ته ورسېدل جناب، چې تبوک ته ورسېدل هلته هغه د روم بادشاه هرقل ته پته ولګېده چې مونږ خو روانو په مدینه هم حمله کوله، مسلمانان خو په بس که نه دي، هغو راپسې دلته رالل. او دا هم پوه شو چې دا خو نبي علیه السلام جمدی دی،
او دی خو پیغمبر دی د مقابله هم ګرانه ده. بس هغه فوج سره صلاح وکړه وایي داسې کار د مقابلې له نه وځو. وروسته شو راونوت مقابلې له. نبي علیه السلام چې تبوک ته ورسېده ملګرو ته یې څه کوو؟ مونږ خو وایي چې دوی راځي خو تښتېدل نه راځي، زمونږ هم ورپسې نه ځو. هلته یې څه موده دمه وکړه. ګیر چاپېره چې کوم علاقې قومونه و د هغې کافرو له دعوت ورکړه د ایمان. الله ډېر خلک مسلمانان کړل او بغیر د جنگ او د جګړې نه نبی علیه السلام مبارک سره صحابه واپس مدینې منورې ته راغلل. جنګ ونه شو خو کافر ویرېدل، روب پې پرېوت د مسلمان او د ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې هغه خلک مسلمانان شو. او دنیا ته یو تاریخ هم نبی علیه السلام پیش کړ چې موږ د خپلې خوښې چا سره جنګونه نه کوو، خو چې څوک را باندې حملې کوي او نه مو پرېږدي نو بیا د خپل غیرت نام کار اخلو. داسې هم نه کوو چې په کور کې دې کینو او مقابله دې ونه کړو. نن زموږ مسلمان کم حد ته رسېدلی دی او ته پته ده که نه. اوس بیا امریکا وایي په ایران حمله کوم، دې خوا کوم اخوا کوم دا، او زموږ حکمران طبقه بیا وایي موږ سره د خپل ملک غم دی، موږ به خپل ملک بچ کوو. الله اکبر. پرون په عراق حمله وشوه موږ وی خپل ملک بچ کوو، سعودي وی خپل ملک بچ کوو. په افغانستان حمله وشوه موږ وی ځان بچ کوو. بل په ایران حمله ده موږ وی ځان بچ کوو. قسم دې که ځان دې بچ که بیا چې در باندې راله. دا خو هغه د چندخانو مثال دی. هغه خامار به یو چندخ په تالاب کې خوړه او غټ چندخ به ولې یو ورکه چې وږي به شو وی وږي یو به ورکه، چې بیا به خلپ ته وښکه وی وږي شوم نو غټ چندخ به وله بل چندخ ورکه، چې ټول تالاب کې چندخان خلاص شو او د چجو والا وی وږي ما غټ چندخ ورته وی صاحب تالاب کې خو یو بچی هم نشته ټول دی وخوړل، وی ځان ته خپله تیاره وه. دغه لوبه را روانه ده. دا یو به وی او چې د مسلمان دا غیرتي دا چې کوم زمونږ د مسلمان نن غیرت دی خدای شته که دا ملک دیم روغ پاتې شي. نشته غیرت په مسلمان کې. امریکا بسي روس ولې څومره مضبوط طاقت و چې مسلمان یې مقابلې ته ودرېد لاړ شکست یې وموند او که ویې نه موند. انډیا څومره مضبوط طاقت و د سن 65 جنگ کې چې د مسلمانانو بهادري ترمنځ شوه هېڅ ساز و سامان مسلمان سره نو. 18 ورځې جنگ شوی پاکستان کې مردکې هم نو پاتې، لیکن چې هغه مسلمان ووته او په لاهور کې ټینکونو مخې د دانونه وغورځول نو انډیا غوندې طاقت ته شکست ورکه وتښتېد. او بنګلادیش کې دې توره بیا ولیده د مسلمان چې په پیسو جرنیلان خرڅ شو نو غټ نیم پاک ملک ورته مفتو کې میلاو شو. غیرت مونږ ته د خپلو اسلافو د مشرانو تاریخ کې را مخکې شي او په هغې عمل وکړو چې مرګ خو یو ورځ مرګ دی، جون خو یو ځل ختمېدل دی، خو هغه د دغه چا دغه دی د ګیدړ د 100 کالو جون نه د زمري د یو ورځ جون ده بهتر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا تاریخ وښو. ایرانه له لغوي موږ نه ځو ورپسې، خو دا مو ورته وښوله چې دا په 900 کیلومیټر مزله مو ورپسې وکړو. واپس نبی علیه السلام راغی مدینې شریفې ته. عادت پیدا و چې د سفر نه به کله واپس راغی لاول به جومات ته ننوت 2 رکعته لمونځ به وکړو، د هغې نه پس به بیا کور ته جومات کې کېناسته. چې کوم منافقانو هغې رالل دروغ یې ووې، چا وې جي ناجوړه هم در نه رلم، چا وې صاحب ښځه مې ناجوړه وه، چا وې جي بچي مې ناجوړه. خو نبي علیه السلام ته خو پته و چې دا منافقان دي. کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وی ماړه کې کرل ریبل چې زه به څه جواب ورکوم، زه منافقان خو په دروغه ځان خلاص کړي، زه به څه کوم. او وی چې نبي علیه السلام لاړه او زه بار راووتم نو چې ما داسې مدینه منوره کې کتل نو یا راته ښځې ښکارېدې چې زه خو ښځه نه یم، یا راته ماشومان ښکارېدل چې زه خو ماشوم هم نه، یا بوډاګان ښکارېدل. وی زما هغه ملګری و حضرت هلال ابن امیه، وی د هغه خو خپلوان راغلي نور کله دومره نو دا ټول خپل خپلوان یې په دې ورځو کې را جمع شوي. لکه دا سوچ وکړه چې ډېر جنګونه مې کړي دي، دا یاره که دا یو مې ونه کړو الله به خیر کړي. نن مې دا ټول خپلوان جمع شوي دي، بیا به خدای خبر جمع کېږي که نه. په دې وجه لا نړه بل ملګري مراره ابن الربیع په دې وجه لا نړه چې هغه وی یاره باغ مې پوخ شوی دی او که زه لاړم او راځم خو دا باغ به مې دوړېدلي، زه ډېر جهادونه مې کړي دا یو پکې نه صحیح. او کعب ابن مالک وی
وی زه 10 ورځې نه زیات مالدار یو ورځ هم نو ډېر مالدار وم. وی 2 اوښې مې ساتلې وې جهاد له. وی ناراستی پاتې کړم. وی ما وی چې ځکه خیر نبی علیه السلام روان شي نو بس وزم به ورسره. وی چې هغه روان شو وی مې چېرې زما خو څاروي تکړه دي ماښام به ورپسې وزم لار کې به یې راواړو. وی چې ماښام شو وی مې چې زه شپه به وکړم او سار به یې را لاندې کړم. چې سار شو وی مې چې زما خو سره خو 2 خانې دي او بس که خیر مازدیګر به ورپسې وزم. وی په دې چل کې را باندې ناراستي راله او چې بیا راته پته ولګېد د نبي علیه السلام دومره لرې تللی و چې بیا وررسېدی نه شو. چې واپس شو د خپلو رشته دارانو سره مشورې مې کولې چې څه وکړم اوس. وی هغوی به راته وی چې خیر دروغ ورته ووایه چې ناجوړه وم بیا به توبه وباسې. وی ما هم دې اړه کې وی چې څه بانه جوړوم. وی بیا مې وی چې نبي علیه السلام ته مې دروغ وویو بانه مې ورته وکړه نو نبی علیه السلام خو به زه خطا کم په خپلو دروغو خو هسې نه چې الله خبر کړي. الله وتعالی وی بیا به څه کېږي. وی چې څنګه نبی علیه السلام مبارک راغی نیغ رالم جومات ګوټ کې کېناستم منافقان راځي دروغ بانې کوي نبی علیه السلام ورته وی ښځې وی چې ده را مخامخ شو موسکې شو خو داسې د خفګان موسکا یې وکړه. وی زه ور مخامخ شوم چې د الله رسوله زما د قسم په الله چې زه سوچه مسلمان یم منافق نیم او د اسلام نه پس مې کفر هم نه دی خوښ. وی دی خوا راشه چې کېناستم وی تا 2 خانې نه وې ساتلې صاحب ساتلې مې وي بیا وی رانه دی یاد مې چې صاحب ناراستی پاتې کړه. زما د قسم په الله چې ما له داسې خبرې خدای را کړي دي که نه که دروغ درته ویم اوس به دې خطا کړم خو د الله نه یېرېږم. رښتیا درته وایم چې به دغې ناراستی پاتې کړم. وی ما ته نبی علیه السلام وفرمایل چې زه ستا فیصله به الله کوي. پاڅېدم وی تپوس مې وکړه چې زما په شان معامله بل چا سره شوې ده که نه. وی چې ستا هغه 2 ملګري هلال ابن امیه او مراره ابن الربیع هغوی سره هم دا معامله شوې ده. وی مې چې زه یوازې نه یم زه خو کمزور یم خو دغه 2 خو را سره د بدر مسلمانان دي. لاړم کور ته نبی علیہ السلام مبارک اعلان وکړ چې د 3 صحابو سره به هیڅوک خبرې نه کوي. سلام به پې نه اچوي د سلام جواب به نه ورکوي خبرې به ورسره نه کوي. خلکو را سره خبرې بند کړي. جومات ته به رالمه نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدم چې سلام به مې واچو نو داسې به مې د هغه شونډو مبارکو ته کتل چې جواب را کوي او که نه را کوي او مخ به یې رانه داسې واړو. نو په مانځه به ودرېدم نو چې په مانځه به ودرېدم نو ما به په مانځه کې ورته داسې پټ پټ کتل چې ما ته ګوري که نه ګوري. نو چې ما به سترګې د نبي علیه السلام طرف داسې ورواړولې نو زر به یې رانه مخ بل طرف ته کړ او چې سترګې به مې قبلې ته کړې بیا به یې راته کتل چې چا باندې به سلام مې واچو جواب چا نه راکړ. وی تر زوی مې دی ابو قتاده رضی الله عنه وی د هغه کور ته ورلم وی سلام مې واچو غږ یې ونه وی ما ورته وی چې زه مسلمان نیم زما او الله او رسول سره مینه نشته وی غږ یې نه کړ. وی بیا مې ورته وی چې زما الله او رسول سره مینه نشته وی بیا غږ ونه کړ. وی مې چې تا ته وایم که نه زما الله او رسول سره مینه نشته وی هغه وی چې مونږ ته څه پته لګي. الله اکبر زما مینه کې هم د الله او رسول سره د خلکو شک دی. وی خفه په دې ومه چې که په دې حالت کې زه وفات شم چې نبی علیه السلام جنازه به مې وکړي او که به ونه کړي او دا مې خفګان و چې هسې نه خدا نه خواسته نبی علیه السلام وفات شي نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره څوک خبرې نه کوي. څه موده چې تېره شوه نبی علیه السلام اعلان وکړه چې دا 3 واړو ته اطلاع ورکړئ چې ښځو نه هم جدا شي. وی ما یو کس راغی چې نبی علیه السلام حکم دی چې ښځې نه ځان جدا کړه. وی مې چې طلاق وله ورکړم وی چې نه 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 طلاق به نه ورکوې خو بس ځان تې ساته. وی چې د هغه 2 ملګري مې هغه بوډاګانو د هغوی ښځې لاړې نبي علیه السلام ته چې صاحب تا حکم کړی دی نو زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي ځان خدمت نشي کولی نو که مونږ ته پلار کله لاړې شو هسې نه مړه نه شي. وی نبی علیه السلام مبارک وی چې داسې وکړئ خیر دی پلار کله ته مه دی د چیو د ډوډۍ بندوبست یې کوئ نور ورسره تعلقات مه ساتئ. وی صاحب هغوی چې په کومه ورځ تا نه تلي دي نو په مسله په جړه ناست دي د خبرو د کولو طاقت هم نشته.
وی ما ته ښځې وی چې زه به م لاړ شم او اجازت به وغواړم وی چې نه زه ځوان یم د ځان خدمت کولی شم د پلار کره ځه وی بازار کې روان وم د شام یو سړی عیسائی تجارت له راغلی وی هغه اعلان وکړه چې کعب ابن مالک چې ته شته وی ورته زما ګوته چا ونیوله چې هغه دی وی ما له راغی وی ما ته وی چې دا مې دله د شام د بادشاه یو خط راوړی دی دا والا نجران د بادشاه وی ما هغه خط راواغېشته وی په هغې کې لیکلي چې ای کعبه مونږ خبر شوي چې ستاسو آقا په تاسو ډېر ظلمونه شروع کړي دي او زیاتې در باندې شروع کړی دی اس فکر چې ونه کې خپه چې نشي مونږ له راځه مونږ به دې ډېر قدر کوو وی چې دا خط مې وکت وی اور را باندې بل شو چې یا الله زما ایمان دې ته ورسېد چې ما نه به اوس کافر تمه کوي چې مونږ له راځه وی خط مې اوشله او تنور کې مې غورځو رونو دین اندازه ولګوي زموږ د مسلمانانو او صحابو په دین کلکوالی اندازه ولګوي او خفګان د چا نه کېږي که ته وایې چې نبي علیه السلام دا خفګان ته به لیکو خفګان د خپل نه کېږي که د پردي نه کېږي خپل نه چې کوم منافقانو هغوی نه یې خفګان ونه کړ هغې یې پرېښود او بیا زور هغه بچي له پلار ډېر ورکوي چې کوم زغملی شي ګورئ نبي علیه السلام ته معلوم و چې دا سونه ده ځکه یې زور ورکو چې دا زغملو والا قوم دی ورېږه لږ زور ورکوم زورونه ورکوم چې دا هم ټیک شي او آینده لپاره بل څوک تر قیامته پورې کم سوچه مسلمان ځان ته وایي چې د الله او د رسول د خبرې مخالفت ولري 50 ورځې په دې حالت کې تېرې شوې 50 دن پوره 50 ورځې چې 50 ورځې تېرې شوې دی وی دومره تنګ ومه چې ځمکه را باندې تنګه وه ځمکه فراخه وه په ما تنګه وه خفه وم چې یا الله نه را سره مسلمان خبرې کوي نه را باندې سلام اچوي نه مې د سلام جواب اخلي زما مسلمانۍ کې د خلکو شک پیدا شو کافر زما نه واپس د کفر تمې کوي او دعوتونه او خطونه را پسې رالیږي نبي علیه السلام مبارک را سره خبرې نه کوي ګوري راته نه دا به څه کېږي خو زیات خفګان مې په دی و چې که دې حالت کې مړ شم جنازه به را باندې وکړي که به ونه کړي او که دې حالت کې نبي علیه السلام وفات شو ټول عمر به څوک را سره خبرې نه کوي وایي چې 50 ورځې تېرې شوې نو سار وختي د کوټې په سر ناستو نبي علیه السلام مبارک ته الله تعالی زمونږ د بخنې او د معافۍ آیاتونه نازل کړل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم دا آیاتونه نازل شو چې هغه درې کسان چې هغې د تبوک د غزا نه پاتې شوي دي ړیم تنګ شوی دی ځمکه هم پې تنګه ده الله قرآن حکیم کې اعلان کوي چې دا ما معاف کړل نبی علیہ السلام سهار وختي روته او صحابو ته دا اعلان وکړه چې هغه درې واړو ته ورشئ زیرې وله ورکې الله په قرآن حکیم کې د هغې د معافۍ اعلان وکړه وی صحابه دومره خوشحاله و چې وی یو صحابي وی زه بره په چت د پاسه ناست وم مونځ مې کو الله ته مې ژړل لکه مې وی چې یا الله ته خو ډېر لوی غیرتي بادشاه خدای خبر چې زمونږ د توبې ستا ته زمونږ څه ضرورت دی زمونږ د ستا مونږ ته څه ضرورت دی زمونږ خو درته حاجت شته خو الله ستا راته حاجت دی نو یا الله چې خدای خبر زمونږ معافي به ته نازله کړي او که نازله به نه کړي وی د مدینې منورې یو غر دی جبل سلع ورته وایي وی د هغه ځای نه یو اواز مې واورېد چې ای کعبه مبارک شه ای کعبه زیری مې در باندې وی بس چې دا اواز مې واورېده وی خوشحاله شوم چې ځکه خیري کارو شو وی چې زه څنګه د کوټې نه را کوشم یو صحابي په منډه را روان دی زما کور له چې څنګه راغی ما ته چې مبارک شه ولې ستا متعلق رب العالمین په قرآن حکیم کې د معافۍ اعلان نازل کړ وی زر مې هغه خپلې 2 جامې دا 2 را سره ډېرې اعلا وې داسې خشته جامې را سره نورې نه وې وی هغه مې زر لرې کړې نورې مې واغوستې او په زیري کې مې هغه دله ورکړې اوس هم دا زیرې چې خلک ورکوي که نه څوک چاته وي زوی دی شو یا زوی دی راغی او پې خوشحاله شي او په خوشحالۍ کې دا زیرې ورکوي دا ثابت دی ښه دا سنت دی دا صحابه کرامو طریقه ده د په زیرې کې او په خوشحالۍ کې خپلې اغوستې جامې لرې کړې 2 صادره یو لنګ او یو د کمیس په ځای صادر اعلی قیمتي هغې له په زیرې کې ورکړل وی شابه زر راځه
نبی علیہ السلام درته په خوشحالۍ کې په استقبال وی جمعات ته رالم وی چې رالم د ټولو نه مخکې حضرت ابو طلحه رضی الله عنه را منډه کړئ او ما ته را تر غاړه ورته وزیر یې راکړه او خوشخبري راکړه وی قسم دی چې د ابو طلحه هغه را تر غاړه وتېدل وی دا به مې په ژوند کې میر نشي وی چې ورغلم وی نبی علیہ السلام مبارک په محراب کې ناستو او وی مخ یې داسې پړقېده لکه د 14مې د سپوږمۍ په شان دی او وی ما ته خوشخبري راکړه او ما ته وی چې ای کعبه خفه کېږه الله زور درکړ ولې چې تاسو زما د په جهاد کې د تلو د الله او د رسول د حکم تابعداري ونه کړه لیکن الله تعالی د ډېر لوی انعام هم ګورې درکړ د یو صحابي دومره بهترین انداز باندې الله تعالی د توبې د قبولیت او د معافی اعلان په قرآن کې نه دی کړی کوم چې د درو صحابه کرامو شو ځکه الله په قرآن کې چې د یو چا متعلق اعلان کوي د معافی دا ډېره لویه خبره ده مونږ خو په دې شک یو چې الله به ګناه معاف کړو که معاف هم نه کړي مونږ خو په دې مصیبت کې پراته یو که منځونه کوو که روجې نیسو که سجدې کوو شک هم دی ټیک د الله نه به تمه کوو خو بیا هم سړی یریږي د شیطان د غلبې نه مونږ یریږو چې الله به معاف کړي که معاف هم نه کړي الله به هم توبه قبوله کړي که الله به هم توبه قبوله نه کړي او چې د حضرت جبریل علیه السلام په واسطه په قرآن حکیم کې د چا متعلق د توبې د قبلېدو اعلان راشي او د رحم اعلان راشي دنه زیات خوش قسمته بل څه شته ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا سختۍ سره اسانتیا وي تکلیف سره راته وي زموږ پښتانه وایي بهر کې زما وروڼو دی څه وایي دی وایي چې نبی علیه السلام زه دا آیات را باندې ولوسته وایي مې چې د الله رسوله زما د مال او دولت ته وجه نه زه پاتې یم ناراستی را باندې راله زما چې څومره مال دی دا ټول د الله په لار کې وقف وی چې دا څه نه ده پکار ټول مه وقف کوه ځان ته څه دې پرېږده وی ښه د خیبر ځمکه به ځان ته پرېږدم باقي مال چې دی دا الله ته وقف وی ښه نو داسې مه وقف کوه ستا تربوران او رشتهداران کمزوري دي په هغې کې تقسیم که هغه بل صحابي راغی هلال ابن امیه وی صاحب زه د خپلو رشتهدارانو د وجې نه د جهاد نه پاتې یم ما د نن نه اعلان دی چې د ما رشتهدارانو سره تعلقات ختم وی نه خیر دی تعلقات مه ختموه خو داسې کار بیا مه کوه ابل صحابي راغی مراره ابن الربیع وی د هغه خپل باغ د وجې نه د جهاد نه پاتې شوم زما باغ د الله په نوم خیرات او وقف حکاب ابن مالک څه وی وی مونږ درې واړه رښتیا او بچ کړو که دروغ هم ویلې وی نو نبی علیه السلام خو به هم ظاهر کې خطا کړی و ابرانه خوشحاله پاتې و خو الله به هم خفه کړی او چې رښتیا هم ووې یو 50 ورځې تکلیف خو راته میلو شو خو قرآن حکیم کې زموږ آیتونه نازل شو نو الصدق ینجي نبی علیہ السلام فرمای رښتیا سړی نجات ورکوي بچ کوي او دروغ سړی بربادوي د رښتیا او دغه برکتو چې الله قرآن حکیم کې د هغې دپاره اعلان وکړو او که داسې نه وي کړی نو بیا به دی هم د هغه نورو خلکو په سب کې پاتې و په کومو خلکو چې د نفاق لیبل لګېدلی و زما وروڼو رښتیا بهترینه توخره د انسان دپاره او دروغ لوی تاوان دی د انسان دپاره مونږ خلک دروغ ډېر وایو رښتیا کم وایو او زیات دروغ مونږ وایو څه دپاره دې دپاره وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي که رښتیا وایم دا ملګری به مې خفه شي خرونو ستاسو نه یو تپوس کوم ملګری خفه کول ښه دي که الله خفه کول ښه دي وایه که نه ملګری کوشش کوه چې ملګری م خفه نه کړي خو که داسې مقرره چې یو خامخا خفه کېږي یا به الله خفه کېږي یا به ملګری خفه کېږي نو چې الله دی نه خفه نه شي ملګری به خپل کار کوي مونږ الله خفه کو دروغ وایو بنده خفه کوو نه پام کوئ الله مه خفه کوئ که ملګری خفه شي یو بنیادم خفه شي خیر دی خو چې لوی الله خفه نه شي زه په خپل سیاسي ژوند کې ما نه ډېر خلک خفه وي زه رښتیا وایم څوک راشي د ما دا کار وکړه نو زه یم وروره دروغو چل خو راځي چې ښه سبا راشه بلود راشه او بشي که خیری دا بشي نو یو میاشت بر دوکه دا قدر کم ستړی بشي په خپله باندې راځي خو الله به خفه کم ولې الله خفه کم صاحب په رښتیا خبره کوم دا کار دې کېږي او دا کار دې نه کېږي نو ظاهر کې خلک یو ورځ نیمه خفه شي وروسته بیا خوشحاله زه وایي خو یې نه کړولو که دروغ قطعا مه وایه لوی الله مه خفه کوې چې الله دې خوشحاله وساتره بندګانو زړونه د الله په قبضه کړي بندگان من بیا نه خفه کېږي او چې نه بنده دې خوشحاله کو الله دې خفه کو
نو چې الله دې خفه کړي نو دنیا کې ظاهر کې د انسان خوشحاله که خو وروسته دا انسان په خپله به درنه خفوي. د دروغو وخت خو یې ډېر لږي، د رښتیاو وخت ډېر او د دروغو وخت کمي. په دروغ هر سړی پوهېږي. نو دا 3 صحابه رښتیاو بچ کړل. د دې واقعې نه موږ ته دا سبق میلاویږي، یو چې د جهاد دپاره د چندې ذکر راشي، فوراً د جومات دپاره، جهاد دپاره، مدرسې دپاره مسلمان له پکار چې په شوق باندې پیسه ورکړي. دویم د زړه د اخلاص نه به صدقه او خیرات کې او په نیکۍ کې به یو بل سره مقابله کې. دریم چې کوم د عذاب قومونه دي او هغه کلي دي چې هغه هلاک شوي دي، برباد شوي دي، د هغې سیر و تفریح له به نه ځي، هلته به دمنه کې، د هغه ځای اوبه به نس کې، هلته که تېرېږي جړا سره به تېرېږي. څلورم د پیغمبر علیه السلام او د الله په هر کار کې اتباع او تابعداري وکړي. دروغو نه به ځان ساتي، رښتیا به وی. او که دنیا کې څه تکلیف او راحت تکلیف دله راشي، دا به یقین ساتي چې دا تکلیف عارضي تکلیف دی، انشاءالله دې نه پس به الله تعالی خوشحالي راکوي. لکه دې صحابه باندې کوم تکلیف راغی. یا څوک چاله مبارکي ورکوي، دا هم جایز دي، دې نه معلومه شوه. یا څوک په مبارکۍ کې چاله زیرې ورکوي، دا هم ترې ثابته شوه. یا د خوشحالۍ په موقع څوک چاته ورتر غاړه وځي، دا هم ترې نه ثابته شوه. یا عارضي ته ور د دین په بنیاد که څوک چا سره خفګان کوي، د دنیا په بنیاد نه، د دین په بنیاد عارضي خفګان، ته مونځ نه کې خبرې در سره نه کوم، ته روژه نه نیسې خبرې سره نه کوم، ته ټي او وي سیارونو پسې ګرځې، ناروا پسې ګرځې او خبرې سره نه کوم، تعلق در سره بندوم. بلکل دا دې واقع نه معلومیږي. زمارونو نو کوشش به مونږ دا کوو چې مونږ د شریعت د هر حکم پابندي وکړو. د دنیا ژوند اسم تلو والا ژوند دی، د آخرت همیشه ژوند دی، د الله نزدېکت دا همیشه ژوند دی. نو الله تعالی دې مونږ د آخرت په خوشحالو باندې خوشحاله کړي او د دنیا